السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم غلام اکبر. د روزې میاشت راله له خیره سره او روزې میاشت چې مختلف تنظیمونه مختلف کارونه کوي. نن موږ سره د جماعت اسلامي ضلعي امیر او د تحصیل سرای نورنګ میر عزیز الله خان موجود ده. یغه نو پته کو چې دو روزې چې پروګرام ترتیب کړی ده او روزدارو ته غریب خلکو ته به چې ریلیف ورکوي. عزیز الله خان صاحب، اول خو تاسو ته زه په خپل پروګرام چې هرکلی وایم، لږ مختصر غوندې پیغام خلکو ته ورکول غواړو، لکه دا انټرویو چې دا داسې مختصر غوندې وي. رمضان مبارکه میاشت راله، نو دغې مبارکې میاشتې چې تاسو چې پروګرام ده چې غریبو خلکو ته به څرنګې فایده وررسوو، چې په طریقې باندې به ریلیف ورکوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. غلام اکبر بھائی، زه تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو رالو د موږ ویوز چې کومه خلکو ته وررسو، عوامو ته وررسو. موږ مخکې هم چې چیرته هم رمضان راغلی ده یا بکر عید راغلی ده، نو موږ خلکو خیال ساتلی ده. نو دا وری رمضان پاره موږ یو خو فوډ پیکیجز تقسیمو، بالکل، او دې سره سره یو کم از کم 2000 فوډ پیکیجز موږ پری رمضان تقسیم کړه. او انشاءالله کوشش کوو چې 2-3,000 پورې موږ فوډ پیکیجز په دې رمضان چې هم تقسیم کوو. دې سره سره موږ په نورنګ چې مړی چې کومه ده هغه به موږ تنورونه 2 لګو، او 1000 په یو تنور باندې چې هغه به پیرانو اړې شي، او دوم نیشنل بینک مخې ته دا 2 تنورونه موږ لګو. 1000 مړی به موږ خلکو ته ورکوو په 10 روپۍ مړی، شلو په ځای نیمه قیمت په نیمه قیمت باندې به ورکوو. او هغه وجه بنیادي دا ده چې موږ غواړو چې که موږ فری مړی ورکوو نو خلکو سره به یو احساس کمتري چې به دوی مبتلا کېږي. خو موږ وایو چې نه، سفید پوشي خلک چې کم دي، کم چې متوسط طبقه ده، چې په دې باندې هم نه خپه چې یاره موږ پیسې نه ورکوو مړی راکوي، به دې ته ډېر خلک نه راځي. نو موږ نیمې پیسې اخلو چې دغو خلکو سره دا احساس هم نه وي او دوی ته په اسان قیمت باندې مړی هم میلاو شي. خو ټیک ده، لکه ته په اسان قیمت مړی خو ورکې، خو لکه هر سړی خو دوره وسایل نه لري کنه چې دی بازار نه په پیسو مړی اخلي. یو سره 10 روپۍ نسته، ته خو په 10 روپۍ مړی کوي، یو سره 10 روپۍ نسته، دی آ بچه کوي. نو دې خلکو لپاره هم موږ یو پروګرام سیټ کړی ده چې اولې به موږ تیارو 200-250 کسانو ته پیکینګ چې به بندوو، هغه به رمضان چې کله افطاري کېږي هغه نه نیمه ګنټه مخکې به موږ انشاءالله په ټول سیټي چې دا موږ تقسیموو، چې چوره هغه خلک نورنګ سیټي چې چوره خلک دي چې هغه بېوسه دي، هغه روپۍ درکې نه لګېږي، نو هغه ته موږ تیار کانه ورکوو. دا خبره خو ټیک ده، خو لکه یو شی تاسو باندې پته نشته تاسو به خلک وایي یا به نه وایي، خو لکه دا شی تاسو باندې ډېر زیات خلک دا تبصره کوي او دا خبرې کوي چې د خو ضلعي امیر خو د ټوله توجه صرف په نورنګ ده. نورنګ نه هغه لوري چا سره یې روپۍ شی ګډه نه کوي. ٹھیک ده کنه، کده فوډ پیکیج تقسیموي به نورنګ چې تقسیموي، کده کورونه جوړي په نورنګ چې به جوړي، چې د تیر کال تنورونه لګولي په نورنګ چې لګولي. آیا د لکی یا غزنی خیل طرف یا د نور ضلع چې کومه ده، نور ضلع ته امارت لاندې نه راځي، کته خامخا توجه نه ورکړي. غلام اکبر بھائی، ډېر ښه سوال دی وکړه، الله دې خوشحال ساته. دا ورې موږ دغه چاپ ختموو په لکی سیټي چې به هم موږ یو تنور لګوو، هلته به هم موږ ډیلی دا 29 دین چې کوم رمضان ده دې چې به 1000 روټۍ چې کومه دي هغه موږ په نیم قیمت باندې خلکو ته ورکوو. هلته به هم یو تنور لګوو انشاءالله. لکه خلک به موږ نا امیده نه پرېږدو. ډېره مهرباني. دا مې دې پر وویله چې لکه خلک دا خبره کوي چې تاسو صرف نورنګ پورې مدوي، خو بهرحال دا ښه خبره چې موږ سوال وکړو، انشاءالله هغه نور سوالونه در باندې کوو، او اراده مې دا چې انشاءالله خلکو طرف ته به هم راځم، خلکو نه پته کوم چا په سیاستدانو باندې څه سوالي چې دغه شی په کوو، کم از کم څه فایده خو به خلکو ته رسېږي. نو ګرانو کتونکو، ناظم صاحب تاسو ډېره مهرباني، شکریه، او امید ده چې دا خبرې به تاسو خوښېدلې. ډېر زر به یو بل پروګرام چې تاسو په خدمت کې حاضرېږم، در هغه پورې اجازه غواړم. د الله په امان.